أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، او یاد که هاغه وخت چې ویلیو ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته، اننی براء مما تعبدون، بیشک ز بیزار ایما لا تعلق ایما د هاغه سنه چې تاسو عبادت کوئ، الا الذي بغیر د هاغه ذات نا فطورنی چې پیدا کړی دی هغه ما لرا، فانه سیهدین، پس زرد چې دغه الله بلار وخی ماتا، وجعلها کلمة باقیة فی عقبه، او ګرځولې د الله تعالی دی لرا یو خبره یو کلمه باقی پات کیدونکې فی عقبه په اولاد ددکې، لعلهم یرجعون، د دې دپاره چې دوی ور وګرځي الله تا واپس شي. بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکې پیدا ورکړي و موږ دې خلقو ته او پلارانو د دوی یعنی مشرانو د دوی ته، حتی جاءهم الحق، آن تر دې چې راغلو دوی ته حق، ورسول مبین، او رسول واضح بیان کونکے. ولما جاءهم الحق، او هر کله چې راغلو دوی ته حق، قالوا نویل دوی هذا سحر وإنا به کافرون، دے دا جادو او بیشک مونږ د دین انکار کوونکیو. وقالوا اویلو دوی لولا نزل هذا القرآن، ولی ندے نازل کرلے شوی دا قرآن پاک على رجل من القریتین عظیم، پا یو سڑی دا دی دو کلو باندے. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی بتقسیموی رحمت دربستا. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، من تقسیم کړی دی په منځ د دوی کې معیشتهم اغه سامان د ژوند د دوی، فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، ورفعنا بعضهم فوق بعض، او پورته کړي مو دي بعض د دوی د پاسه د نورو بعضو، درجات په درجو کې په مرتبو کې، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، د دې دپاره چې ونسی بعضې د دوی نورو بعضو لرا سخریا خدمتگار. ورحمت ربک، او رحمت مهربانی دربستا خیر مما یجمعون، ډیر غوره ده د هغې نه چې دوی جمع کوي. ولولا ان یکون الناس امة واحدة، او کچرته نوې دا خبره چې شی به خلق یو ډله یو جماعت جمع په کفر، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، نو خامخا به موږ ګرځولیو د هغې چا دپاره چې انکار کوي د رحمان ذات نه. لبیوتهم سقفا من فضة، د کورونو د دوی دپاره چتونه د
سپینو زرو ومعارج علیها یظهرون او پوړی چې په هغې باندې دوی خیجی ولبیوتهم ابوابا او بد کورونو د دوی د پاره دروازې وسررا او تختنا علیها یتکئون چې په هغې باندې دوی تکیا لګوي وزخرفا او سرزر علاوه د دغنا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ او ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان دے د ژوند دنیا والآخرة عند ربك للمتقین او آخرت دے پنز د رب ستا د متقیانو د پاره